انتہائی محترم مسلمانانو ورونو یقیناً د الله رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې ډېر لوی انعامات دي. مفتی شفیع صاحب نور الله مرقده لیکي انسان دا یو سا چې اخلي بهر روزي د یو سا او یو سا دننزي کله انسان پر ژوند او زندگی د الله رب ذوالجلال په شکر کې ادا تیر کی نو صرف دغه سا چې بهر روزي او دننه کوم سازي د دې شکر انسان نشي ادا کوله. امام سیوطی رحم الله خپل یو کتاب کې یو اوږد حدیث نقل کړی دی د یو راهب او د یو عابد متعلق. د غرونو په یو سوکه کې اوسېدو غیر چاپیره د دینه سمندرونه دي د غرب په د سوکه کې صرف یو دی بل هیڅ څوک نشته دی. د پوره ژوند او زندگی هم دغلته په عبادت کې تیرېدل. هم په دې کې الله رب ذوالجلال د پاره د خوراک د پاره د کجوري یو ونه راخېجولې و او دې کې دته د وبو یو چینه راخېجولې و ذکر سمندر وبترخي د غزي کې بل څه تنظیم د وبو نو هغه سمندر وبس کې کېږي نه د خوراک د لپاره څه تنظیم نو هم په دغه چینه په وبو باندې د گزاره کوله هم په دغه کجورو باندې د گزاره کوله. 1500 کال ژوند او زندگی عمر وده دیم په دغه حالت کې رسجدي په حالت کې 1500 کال عمر کې وفات شو. الله رب ذوالجلال مخې ته چې کله ودرېدو الله د حساب کتاب د پاره ودرو ورته بندوایا په خپل رحم باندې فیصله در سره وکم که په انصاف باندې وکم. د پزله کې ځان سره سوچ کې چې زما خو 1500 کال ژوند او زندگی وا غټوله مې عبادت کې تیر کړی د سترګې د رب برابر نافرمانی مې نه ده کړی نو دلته د رحم څه ضرورت ته په انصاف سره دی فیصله وکي. نو د الله رب ذوالجلال ته وی ربا په خپل انصاف سره فیصله وک ځکه انسان د ډېر زر غاویر کیږي د ډېر زر دوک کیږي. الله رب ذوالجلال پرشتہ راوختل ورته د اعمالو رجستر دی د بوزي د سره د صرف د باندې چې څومره انعامات ما کړیو د دې انعاماتو نه صرف د یو انعام چې هغه سترګې دي دغه حساب ور سره وک د بوتلو حساب کتاب شروع شو د اعمال ختم شو صرف د یو نعمت قرض په د باندې باقی واپس راوستو الله د عملنامه غیر څخه ختم شول تر اوسه پوری قرضدار دی باقیدار دی. الله رب ذوالجلال ورته حکم کو جنت جهنم ته ورواچ د چې کله روان کو جهنم ته وراچي د چغي شروع کړی الله زدو کشم ما سره په خپل رحم باندې فیصله وکي. بیا الله رب ذوالجلال ورته وی بندا تا ته 1500 کال چې تا عبادت کوو دا صحت چا در کړو ته دې ته سوچ نه کې دغل تیر خوراک تنظیم نو دل تیر خوراک تنظیم درته ما کړو دغل تیر وبو سه تنظیم نو ما درته چینه راخې جوړلیو. محترم عرض می داو مقصد می داو انسان سلیریش غنټې د الله رب ذوالجلال په انعاماتو کې د سر نه تر خپو پورې ډوب دی. انسان کله سوچ وکي زه چې کله پیدا شوم زما د مور په زړه کې هغه محبت چا واچو ام دا مور و زما انسان دی د شپې چې وکله ما جړل زما د مور د خپل خوب پروا نه وکړي د زما محبت او مینه دومره زیات ور باندې غالب و د بر خپل خوب نه پاسې د ماته بناستو ما باندې وکله تکلیف و د مور بزر شپې واغستم زبې ګرځولم ما باندې وکله تکلیف و غ تکلیف په مانو مور په خپل ځان باندې محسوسو دا محبت د مور په دازله کې کنه بیا به ما سکولې بیا به ما جړل هغه به چې به خپل کار کوو خوب به کوله دغه سم پکشته ده. بل ورځ اخبار کیو یو زنانه خپل د لسو میاشتو 2 ماشومان هغه سوځولې دی وره ورته کړل ولې هغه جړانه تنگ شوی نو کدا رحم رب ذوالجلال د مور د زله کې نه چولې دی بنده وس کوله. بیا انسان دې ته سوچو کې دغه وخت کې خوراک سکاک ما نه شو کوله د مور په سینو کې دغلته 2 چینه الله زما د پر راو استلې
ما ته ډېر ګرم هم نه وخه، ما ته ډېر یخ هم نه وخه. هغه چینونه چې کوم پی راتلل هغه ډېر ګرم نه و، هغه ډېر یخ هم نه و. به انسان ماشوم په دې وخت کې خو په ښو بد پوهېږي نه. دغه د سینو د رولو د پیو د راښکلو دا طریقه دې وخت کې چا وښودل. بیا چې کله دی وږی شي انسان ماشوم جړا شروع کړي یا د باندې تکلیف راشي جړا شروع کړي، دا ورته چا وښودل. د دغه ماشوموالي نه محترمو د دې وجې نه خو الله رب ذوالجلال 31 مرتبه قرآن مجید کې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. او انسان د رب د کم کم نعمتونو نه به انکار کې، د رب کم کم نعمتونو تکذیب به کې جټلا وهي به. ته خو د خپو نه د سره پورې د سر نه تر خپو پورې مسلسل د الله رب ذوالجلال په نعمتونو کې پټ. بې انسان که مخکې سوچ کوي د زما سترګې دي، صرف په دې یو څه سوچ وکړه زه لیدل کوم په دې سترګو. زما د سترګې یو تصویر محفوظ کی، لس کاله بعد زه په ذهن کې هغه راولم، هغه زما مخې ته زما دماغ ودرې. دا سترګې دي دې باندې الله رب ذوالجلال دا پردې پیدا کړي دي، دا یختانې پیدا کړي دي. اوس که څه څیز راځي اچانک دی په خپله باندې اټومیټک را بندېږي. انسان ته خوب راشي دا بند شي. بله ورځ یو اخبار لیکلی و د یونان یو کس و امریکا کې اوسیږي، دا د دنیا د ټولو نه مالدار ترین سړی و. دا د پوره دنیا د ټولو نه مالدار ترین سړی و. د جازونو چې کوم لویه کمپني ده هغه کمپنه د دې وه. د دې سړي سترګو کې دا سیسټم نه و، دا سترګې به د بندې وې، د نه شوې کولاولی خپله. دا که به په لاسو کولاو کړې نو دا به واپس بندېدې که د به لاس لرې کړه. پوره دنیا کې دی وګرځېدو، علاج یې دریافت نه شو. هغه سړي که غوښتی شوه د دنیا لوی ډاکټران او هسپتالونه د په پیسو باندې اخیستی شو، لیکن د دنیا یو هسپتال، یو ډاکټر، یو میډیکل د هغې د سترګو هغه علاج دریافت نه کړو. بس ډاکټرانو به دغسې کول، د هغې لپاره د سولسنټې غونته کې یو شی ایجاد کړی و دی چې به سهار پاڅېدو په هغې به ورله دا سترګې دغسې راونیوي، او ماسخوتن چې به دی کور ته راغی هغه سولسنټې به یې لرې کړو نو د به سترګې بندې شولې. بیا ورنه یو چا تپوس وکړو، ورته ویل که یو څوک ستا علاج وکړي او ستا د سترګې صحیح شي برابر شي ته به هغه ته څه ورکې؟ دی ورته وایي زما دا ټول مال چې دا زما نه غواړي زه دا ټول مال هم ورکولی شم، خو که څوک د دې علاج وکړي. یعنی دا د دنیا هغه مالدار ترینه سړی و چې رب ذوالجلال په سترګو کې دغه طاقت ورته نه وي، هغه نه شو اخیستی. ما او تا ته مفتو کې خدای را کړی دی. دغه د نظر د الله رب ذوالجلال ما او تا ته مفتو کې را کړی دی. کله کله سړی لاړ شي د هسپتالونو کې وګوري، د بیمارانو وګوري، انسان ته صحت اندازه ولګي چې صحت د الله رب ذوالجلال څومره لوی نعمت دی. زه روغ پیدا کړی، ما ته صحت را کړی دی، عافیت والا ژوند دی را کړی. انسان ته د انسان د بدن د غوږ واخله، سترګې واخله، ژبه واخله، د زور باندې خبرې کومه. د انسان د ژبې د ذایقه په کم کم څیز باندې به انسان سوچ کوي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. انسان د رب د کم کم نعمت نه به ته انکار کې، کم کم نعمت به جټلاوي. د انسان د تاسو ګورئ خوراک وکړي، څښاک وکړي، واړه بول انسان ته راشي، د اوبه فلټر شي، کم ګنده څیزونه دي هغه ترې ووځي دغسې. خو دا بول هم دغسې نه دي، الله یو سیسټم جوړ کړی دی. اوس که دغه اوبه سړي څکې او دغسې ورنه به یې دی څه به یې کول. یو بادشاه متعلق راځي، متیازې بندې شوي وې، تشې متیازې ګرځېدو. هغه زمانه کې علاج یې چا نه شو کولی. یو حکیم و، هغه ورله به علاج وکړو، خو ورته ویل باچا سلامت علاج درته کومه خو څه به راکې؟ نو ده خو ډېر تکلیف ور باندې تېر شوی، انسان ته پته ولګي چې کله د ده واړه بول بند شي. ورته ویل نیمه بادشاهي درته در کوم علاج راله وکړه. هغې ورله علاج وکړو، هغه بول یې شروع شو واړه بول. نیمه بادشاهي ورته ده ومنل، لیکلی ورته ورکړه ورې کړه. خو د ده واړه بول بیا شروع شو، دا بندېده نه مسلسل جاري و، د ده په کنټرول کې نه و. بیا اوس د انسان کنټرول کې کله واړه بول کول غواړي وی کې نه کول غواړي نه کې. سیسټم دی الله پیدا کړی دی، انسان ته طاقت او قدرت ورکړی دی په هغې. بیا د واړه بول د ده شروع شو، هغه ودرېده نه. د حکیم ته دوباره راغله، ورته وسره له علاج وکړه چې اوس خو واپس بحال شي، دا خو ودرېږي نه، دا بله مسله جوړه شو.
یو تکلیف نه خلاص شوم په بل تکلیف کې اخته شوم. هغه ورته وایي ویل ټیک د بادشاه سلامت وستله دا دویم علاج هم کومه خو نیمه بادشاهي به نور راکې شرط بدایي. ورته ټیک ده هغه نیمه بادشاهي نور هم ورله نیمه بادشاهي په امتیازو بند کولا وهلو دپاره او نیم دوباره هغه سیستم بحالولو دپاره هغه حکیم ورته واپس وایي بادشاه سلامت ګوره ستا د ټول بادشاهت قیمت یو امتیازي وي. دې ته انسان سوچ وکړي که نه زما دا سیستم بحال دی ما الله ته پیسې خو نه ورکړي اوس که دا یو څیز په ما باندې بند شو زه به څه کوم ما سره خو پیسې هم نشته طاقت هم نشته. زموږ استاد محترم فقر المحدثین محدث العصر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه کم کال زمونږ د دوره حدیثو په کال جمعه کې خبره کوله. هغه تقریبا زمونږ د دې علاقو یو څوک خودو ډېر لوی مالدار سړی خودو. هغه وی چې د ده د پړپوس تاسو کتلی پړپوس یو مردار شی وي څوک یې خوري هم نه وایي یاره طبعي طور باندې ورنه انسان نفرت کوي. د دې په دې کې مسله راغلې وه د هغې لپاره انګلینډ ته لاړو. انګلینډ کې یو هسپتال کې دی داخل کو او 2 کروڑ روپۍ د ده نه په هغه زمانه کې جمع کړلې پاکستانی 7 کروڑ روپۍ. ده ته وی که چېرته اسکیډنټ وشو یو مریض دغسې راغی بیا هغوی اجازت کوو د هغې نه به مونږ هغه پړپوس وواسو تا کې به یې ولګو. نو ده ورته ویل دا خو تاسو ډېرې بعیدې لرې خبرې وکړلې اوس که دغسې ونه شي بیا به څه کوم نو سل پروت به یې دلته مونږ سره علاج به جاري وي. هغه وخته پورې به تا مونږ په دوایانو ساتو کله چې یو دغسې واقع پیښه شوله راغله مونږ به هغه پړپوس دغه نه وباسو تا کې به یې ولګو. اوس ګوره دا یو پړپوس الله تعالی مونږ ته هم دغسې مفت را کړی دی. د په هغه زمانه کې په 7 کروڑ نن سبا خو په 50 کروڑ هم درته بیا نه میلاویږي. د یو څیز ته انسان ژبې ته سوچ وکړي پوزې ته سوچ وکړي دا د الله رب ذوالجلال موثر انعامات دي چې په موږ او تاسو باندې محترمو کړي دي. انسان خوراک کوي اسکاک کوي لوږه راشي انسان ته اوس دا لوږه لګېدل تنده لګېدل د الله رب ذوالجلال نعمت دی. ځکه که لوږه نه لګېږي ته روټۍ د کم طرفه خورې خوراک د کم طرفه کې. موسی علیه السلام چې کله روان دی او وږی شو مدین طرف ته روان دی نو عجیبه دعا کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ذوالجلاله دا نه وایي چې وږی شوی یم روټۍ راته راکړي رب انی ای رب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر ته چې څه خیر ما ته نازلې رالیږي زه هغې ته محتاج یم حاجت ورته لرم. یعنی که دغه خوراک کې زما دپاره خیر دی دا لوږم خیر دی چې انسان ته ولګېدو دته د روټۍ او د خوراک ضرورت پېښ شو. انسان سوچ وکړي اولاد الله رب ذوالجلال یو نعمت پیدا کړی انسان ته ورکړی دی. انسان محبت کوي د هغې سره مینه کوي. کله دغسې وي انسان دپاره په دغه اولاد کې خیر وي همدا د ده لپاره رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مفسرین لیکي دعا هم دغسې پکار ده رب ذوالجلاله زما دپاره اولاد کې خیر یې ما ته راکړي. ورنه واقع تاسو د خضر علیه السلام اورېدلې ده چې لاره باندې روانو موسی علیه السلام ورسره شو هغه ورته ویل ما سره خو راسره کېږي خو تپوس به نه کې ده ورته ټیک ده تپوس به نه کومه. چې ورسره شو یو کشتۍ کې دی دواړه کېناستله کشتۍ والا دی راپورې باسله دی په لاره باندې ولګېدو دغه کشتۍ دړه یې ماته کړله. نو موسی علیه السلام خو ډېر جلالي سړی و د ده په طبیعت باندې جلال ډېر زیات غالب و. هغه ورته وایي چې ګوره د خلکو خو موږ سره ښه وکړله په کشتۍ کې راپورې باسلو تا د هغې دړه ماته کړله. نو دی ورته وایي چې ما درته نه ویلي تپوس به نه کې واقعیت تفصیلي به تاسو اورېدلي یې ورته ټیک ده دا ځل مې تپوس وکړو آینده به نه کومه. مخکې روان شو مخکې موسی علیه السلام یو ماشوم وکتو او هغه ماشوم یې د خضر علیه السلام د ماشوم مړ کو. روایاتو کې راځي مفسرینو مختلف نقل کړي یو خو دغه دی دا سټی ورله ونې او تاوی کو دغسې نور هم پکې مختلف علماو لیکل کړي دي. هغه ورته وایي دا دې څه وکړله یو بېګناه ماشوم دې قتل کړو. ورته تا ته ما نه ویلې تپوس به نه کې بس دا اخري دی مخکې نه کوم. مخکې چې لاړو خلکو نه یې مېلمستوب مطالبه وکړله فابو یضیفوهم هغوی مېلمستوب نه انکار وکړو.
بیا هلته یو دیوال دی رالویږي دغه دیوال دغه کو بغزي صحیح دیوال ووهو بیا ورنه تپوس کو خو د خلکو نه به دې پیسې اخیستې ویرې دي چې اوس مونږ له روټۍ را نه کړه مېلمستو به یې ونه کړو تا ورله مفتو کې دیوال جوړ کړو هغه ورته وایي بس دا زما هذا فراق بیني و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا بیا ورته شروع کړله ویل کښتۍ مې ځکه ابجنه کړله مخکې یو ظالم بادشاه را روانو د چا کښتۍ چې روغې وې هغې غستې ما ورله دا ابجنه کړله ما وی چې هغه به ظالم یې ورنه وانخلي د غزو نقصان نه مې بچ کړو مخکې هغه دیوال والا قصه نه ویل دلته یتیمانو دا دیوال را غورځېدو هغوی ته مور پلار په دې ځای کې خزانه خښه کړې وه نو که رالوېدلی وی خلکو ورنغه وړو د ماشومانو د خلکو سره څه تعلق و موږ له خلکو روټۍ رانه کړله او د ماشوم هغه خزانې د محفوظولو دپاره ما دیوال مضبوط کو او دویم نمبر دا کوم ماشوم چې معمول کو دغه ماشوم د مستقبل کې د کافر جوړېدو او خپل مور پلار یې کافران کول ما ووجو الله رب ذوالجلال بردی په بدل کې ورته نور اولاد ورکړي نیک عمل صالح نو کله کله دغه اولاد د انسان دپاره عذاب جوړ شي د جهنم ذریعه جوړ شي نو کله خیر په دې کې چې اولاد ملاو نه شي کله خیر په دې کې انسان ته اولاد ملاو شي لوی نعمت دی اولاد یو سړي متعلق یو کتاب لیکي بله ورځ مې کتو اولاد یې نه کېدو کاته خواته یو سپی لنګه شوي و د هغې بچي شوي و راغی د سپی بچی راواغستو سینې سره ولګو پروردګاره ته څومره لوی قدرت والا ذات یې دې ته دې اووه بچي ورکړي خو د یو بچی نه راکړي نو د اولاد دغه نعمت کوم انسان چې دغې نه نوي خبر هغې ته پته نه لګېږي دغې ته انسان سوچ وکړي د الله رب ذوالجلال لوی نعمت دی نو محترمو د دې وجې نه الله رب ذوالجلال قرآن مجید کې دا مضمون بار بار بیانوي نعمتونه ډېر دي که سړی سوچ وکړي په ګنټو ګنټو کې نه ختمېږي شکر هر وخت به انسان باندې لازم دی لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر ادا کو زه به نور هم زیات کم نعمت ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که ناشکري مو وکړه بیا زما عذاب سخت دی اولنی عذاب خدا دی هغه نعمت به درنه الله رب ذوالجلال واخلي دویم ځای الله رب ذوالجلال فرمایي وشکروا لی ولا تکفرون تاسو زما شکر ادا کوئ ناشکري مه کوئ دریم ځای الله رب ذوالجلال فرمایي ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم دا آیات هم ډېر عجیبه دی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامن الله څه کوي ستاسو په عذاب تاسو ته په عذاب درکولو باندې الله څه کوي څه فایده ده پکې الله ته خو لئن شکرتم شرط دا دی لئن شکرتم که تاسو شکر ادا کو و آمنتم او ایمان هم راوړو مفسرین لیکي اول ایمان دی شکر وروسته دی خو دلته الله رب الجلال شکر مخکې کو ایمان یې وروسته کو دې کې د شکر اهمیت ته اشاره ده چې دا شکر دومره اهم دی گویا کې دلته الله رب الجلال د ایمان نه مخکې راوړو هر ساعت بنده ته د الله شکر ادا کول پکار دي او حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ راوي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان نصفانی الایمان نصفانی ایمان دو حصے دي نصف فی الصبر و نصف فی الشکر نیمه حصہ په صبر کې ده نیمه حصہ په شکر کې ده انسان باندې عموما دو حالات وي یا خدای په مالدارۍ کې وي په خوشحالۍ کې وي په راحت مزو کې وي او یا د انسان په تکلیف کې وي په مصیبت کې وي په مشکلاتو کې وي نو هغه حالت چې کم د خوشحالو دی کم د مالدارۍ دی په دغه حالت کې انسان ته صبر شکر ادا کول پکار دي او کم حالت چې د انسان د تکلیف دی د مشکلاتو دی دغه حالت د صبر دی د انسان نو صبر شکر د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه حصہ نصف فی الصبر و نصف فی الشکر نیمه حصہ د هغې په صبر کې ده نیمه حصہ په شکر کې ده او مصیبتونه هم چې راځي محترمو مصیبتونه هم چې راځي بیماری راځي تکالیف راځي دا دې مطلب دا نه دی چې د انسان د الله په غضب کې دی د الله رب ذوالجلال غصه دی بیماری تکالیف زیاتر په نیکانو خلکو باندې هغوی د دغې سره مخامخ وي یو عالم ورباندې لیکل کړي دي او تقریبا د 15-20 نه زیات فواید او خیرونه لیکلي دي چې انسان بیمار شو انسان باندې مصیبت راغی انسان باندې تکلیف راغی تقریبا ډېر زیات لیکلي یو 15 زره هغې نه ویم تاسو ته یو یې دا لیکلی دی
اوله فائده په تکلیف بیماری کې دا ده انسان باندې بیماری راغله دغه بیماری د انسان د ګناهونو د معافی ذریعہ ګرځي دی بیماری سره د انسان ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي رجای د بدن نه ختمه ورنه کله چې قرآن مجید د آیات نازل شو چې تاسو په هر ګناه باندې به مؤاخذه کیږي په هغې به عذاب ملاویږي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو فریاد یې وکړو د الله پیغمبره که دغسې په هر ګناه باندې عذاب ملاویږي مؤاخذه کیږي خو بیا به زموږ نه څوک هم بچ نه شي بیا خو به هر سړی د الله د عذاب سره مخامخ شي مؤاخذې سره به مخامخ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو ورته انسان باندې چې د مصیبتونه راځي تکالیف راځي بیماری راځي بلا شی ګناهونه په دې سره معاف کیږي هغه مؤاخذې ته نه رسیږي یعنی دغه بیماری دغه تکالیف د انسان د ګناهونو د پاره د کفاره وګرځي او دویم نمبر علما وایي بیماری تکلیف چې کله انسان باندې راشي د الله د نعمت قدر معلوم شي هغه صحت والا نعمت اوس انسان چې ټول عمر روغ د تر صحت سب د تر بیماری او د صحت سب پته لګي د صحت پته انسان ته ال ولګي کله بیماری ور باندې راشي هغه په صحت کې د څه کول وس په بیماری کې نشي کولای نو بیماری کې دغه قدر ورته معلوم شو چې یاره صحت څومره لوی سیز دی اوس کې بیماری نه راځي نو د صحت پته به انسان ته نه لګي او دریم نمبر انسان تر بندګۍ احساس کیږي په بیماری کې په تکلیف کې انسان باندې تکلیف راشي بیماری راشي د تر بندګۍ احساس وشي یاره زه بنده یم زه رب نه یم هغه رب دی چې هغه باندې بیماری نه راځي هغه رب دی چې هغه باندې تکلیف نه راځي هغه رب دی چې هغه باندې مشکلات نه راځي زه بنده یم زه د دې بیمارو سره تکالیفو سره مشکلاتو سره به خامخا مخامخ فرعونو بعضې علما لیکي چې د باندې سر درد هم نه و راغلی نو ځکه لوی لوی دعوې کولې ټول عمر په نعمتونو کې قارون ته ګوره فرعون ته ګوره هغه څیزونو دي ومسکله او دې حد ته ورسېده چې د خدایي دعوه وکړله دا بل دومره بغاوت ته ورسېدو د موسی علیه السلام مقابلې ته راغی الله غر کو په ځمکې نه نستو نو دلته هغه احساس د بندګۍ انسان ته وشي زه بنده یم او څلورم نمبر د بیماری کې انسان ته احساس وشي د الله نه د غوښتو ډېره ښه موقع میلاو شي ځکه بیماری کې د انسان د زړه کمزور شي نرم شي او انسان ته پته ولګي د هر درد نه د مایوس شي د توجه صرف د الله رب ذوالجلال در ته راشي بیا په دې وخت کې ډېر ښه غواړي په دې وخت کې چې د الله رب ذوالجلال نه دعا کوي ډېر په اخلاص سره کوي ډېر په توجه سره کوي دې وجه نه علما وایي د بیمار دعا قبلیږي او قرآن مجید هم دغه مضمون ذکر کوي اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما انسان ته تکلیف ورسیږي مصیبت ورسیږي بیماری ورسي دی بیا مونږ را بلی مونږ ته آواز کوي مونږ را غواړي زمونږ نه دعا کوي ملاستې په حالت کې په غاړه باندې په ولاړه باندې په ناسته یعنی د هر حالت هغه بیا مونږ ته متوجه او دعا کوي او چې کله بیماری ورنه لري شي نو بس بیا ورنه هغه هیر وي هغه ورته بیا نه هیر آیات چې زه بیمارم او ما الله رب ذوالجلال نه دعاګانې کولې زه په دې وخت کې دغسې حالات په مار هغه ورنه بیا هیر شي یو بزرګ دی هغه وایي زه چې کله بیمار شوم نو ته بیماری کې دا دعا د الله رب ذوالجلال نه او د عبادت وایي ما ته دومره خوند راکوي دومره لذت او مزه راته محسوسېږي چې دی وایي زما زړه غواړي چې دا بیماری نورم په ما باندې اوږده شوی ختمه نه شوی یو خو مونږ یو نو مونږ کمزوري یو د هغوی قصه جدا ده اصل هغه لوی خلک وي هغوی په تکلیف کې خوشحاله وي بس د هغوی یو خپل مرتبه وي د هغوی یو خپل د هغوی یو ذهن جوړ شوی د هغوی یو تعلق د الله رب ذوالجلال سره جوړ شوی هغوی په دغه تکلیف کې خوشحاله وي د الله حاجی امداد الله مهاجر مکی صاحب رحم الله ډېر لوی بزرګ تیر شوی حکیم الامت مولانا صف علي تانوي رحم الله لیکي ویل یو ځل مجلس کې د بیماری په فائدو باندې پوره بیان مجلس وکړو بیماری کې دا فائدہ ده دا الله دا نعمت ته او دا ټول بیان یې پې وکړو ویل اخر کې یو بوډۍ راغله هغه ورته ویل زه بیمار یم
بیمار یم ما ته دعا وکړه چې الله تعالی مې ښه کړي. نو مولا تانوي صاحب رحمه الله فرمایي ویل مونږ وی چې دغه ټول بیان هم په دې وکړو چې بیماري نعمت دی. دومره فواید یې بیان کړه چې زمونږ شوق راغی چې اوس مونږ بیماران شو. اوس د بوډۍ اخرې کې راغله اوس به دی وایي څه نو خو لوی خلک وو. نو حاجي امداد الله مهاجر مکی صاحب رحمه الله ویل چې الله سوچت کړه ویل چې یا الله دا بیماری ډېر لوی نعمت دی خو د دې نعمت زغمل ډېر مشکل دی. هر څوک نشي زغملی. برداشت ډېر ګران دی. د دې برداشت هر سړی نشي کولی. نو پروردګار دې بوډۍ ته دا د بیماری نعمت دا د صحت په نعمت باندې بدل کړي. د بیماری د نعمت په ځای د صحت نعمت ورکړي. او شپږم نمبر هغه عالم لیکي. پنځم نمبر انسان باندې چې بیماری راشي مصیبت راشي نو دته په اهل مصیبت یعنی کم مصیبت والا دی په هغوی باندې ورته رحم او ترس راشي. هغه مصیبت والا باندې د ترحم راشي. ځکه چې په خپله یو سړي بیماری نه راغلی ده تر بیمارانو څه پته ده. په خپله یو سړي باندې مصیبت او تکلیف نه راغلی دی بل چا تکلیف او مصیبت څه محسوسولی شي. روزې فواید چې علماو لیکلي یو فایده خو پکې دغه هم ده چې په خپله به انسان باندې لوږه تنده تېره شي نو د بل لږه تنده به دی محسوس کړي. اوس چې په خپله یو سړي ټول عمر هغه لوږه پې نه راغلی دی د بل په لوږه څه پوهېږي. زمونږ استاسو حکمرانان دي هغه غریبانو ته چې دام پته نه لګېږي چې ټماټر یا لوګان هغه په کیلوګانو خرڅېږي که په درزنونو خرڅېږي نو هغه ته به رقم څه پته ولګي. یو سړي ته چې دا پته نشته دی چې بهر ټماټر په 3 روپۍ کیلو دي که په 500 روپۍ 200 روپۍ کیلو دي ته څه پته ده عوامو ته تر هغه ټول عمر په عیش او عشرت مزو کې ناست تکلیف خو به هله یو سړی بل محسوس کړي چې خپله خو پې تکلیف راشي. نو د بیماری په وخت کې په بیمارانو باندې په غمزده خلکو باندې انسان ته رحم راشي په دې وخت کې. او شپږم نمبر د انسان د زړه نه غرور او تکبر وځي په دې سره. انسان ځان ته څه وایي که نه زه دومره طاقتور یم او زه دومره پهلوان یم او زه دومره مضبوط یم حتی چې کله کله دی د الله نافرماني کوي مقابلې ته راوځي. ګوره واده ورباندې راشي ډمتوب شروع کړي نو دا خو تا باندې الله د خوشحالي راوستې وه ته اوس د الله نه بغاوت یعنې د دې مطلب دا دی چې ته الله چیلنج کوې مقابلې ته راوځي. فرعون او نعمتونه ورباندې راغله غرور تکبر دې حد ته ورسېدو د خدایي دعوې وکړه ویل انا ربکم الاعلی. قارون نمرود دا ټول دغه نعمتونه که دا نه وی دیو کله دې حد ته بیا رسېدی شو. نو کله کله انسان دومره یو حد ته ورسېږي دا غرور تکبر انسان تباهۍ ته روان کړي. خو کله په انسان باندې چې یو مصیبت راشي یو تکلیف راشي دا د انسان ته وارننګ ورکړي د انسان ته تنبیه ورکړي د انسان ته یو میسج ورکړي دی راویښ کړي ویښ شه ته به څه کیږي. دا لږ بیماري چې راشي دا د سر درد هم راشي که نه د انسان ودرځوي ده ته پته ولګي مړه زما څه حیثیت دی. زه خو یو کمزوری بنده یم او دومره کمزوری یم چې ګوره د یو سر درد ته ټیک نه شوم. زه خو دومره کمزوری یم یوې تبې ته ټیک نه شوم. زه خو دومره کمزوری یم چې ګوره د غاښ درد ته د غوږ درد ته ټیک نه شوم. هر یو درد خو چې اوس که د غوږ هم در باندې الله دې مونږ وساتي هم در باندې راغلی شپې په 1 بجه به دې راپاسې په چغو به دې کړي. انسان دی کمزور دی تر خپل کمزورۍ احساس وشي نو چې انسان تر خپل کمزورۍ احساس وشي زه دومره کمزور یم بیا د غرور تکبر زه به څه باندې کړو. بهرحال محترمو هغه عالم خو تقریبا ډېر ګڼ لیکلی دا شپږ ما ستاسو په وړاندې کړل. نو کله په انسان باندې بیماری راشي تکلیف راشي په دغه حالت کې صبر کول پکار وي او کله د انسان د صحت زمانه په دې وخت کې شکر ادا کول پکار. خو شکر محترمو شکر په ژبه باندې می شکر په زړه سره می شکر په عمل سره می دا 3 قسمونه علماو ذکر کړي. شکر په ژبې سره شکر په زړه سره شکر په عمل سره. شکر په ژبې سره چې دی الحمدلله وایي شکر الحمدلله زمون خلکو شکر دی الحمدلله ویل پکار دی. کله انسان باندې یو خوشحالي راشي کله انسان باندې یو نعمت الله د طرف نه وشي په ژبه باندې انسان ته الحمدلله ویل پکار دی. په زړه سره الحمدلله ویل پکار دی. په زړه سره د الله رب ذوالجلال شکر ادا کول پکار دی. خو اصل شکر محترم او عمل کول دی. زما ژبه ده د ژبې شکر څه دی دا زما ژبه ګوره خبرې کوي. اوس که دا طاقت رانه الله واغستو زه خبرې به څه کوم. زما په دې ژبه باندې زه څه شی خورم سکم
ما تر ذایقې پته لګېږي زما دا جبر او غیر چاپېره ورنه 1.5 غاښونه دي دا ګوره په کمې طریقې سره محفوظ ده نو د دې ژبې شکر دا دی چې په دې د هغه خبرونه دا ژبه وساتو په کم چې الله خفه کېږي الله خوشحالېږي په دې زه دا ژبه تلاوت پې وکړم زه په دې ژبې رښتیا ووایم د دروغو نه وساتم زه دا ژبه د غیبت نه وساتم زه دا ژبه د چغلۍ نه وساتم زه دا ژبه د دروغو نه وساتم زه پې قرآن ووایم زه پې حدیث ووایم زه پې د ښېګړې کارونه وکړم دا د ژبې شکر دی د لاس شکر دا دی زه په لاس باندې نیکۍ وکړم د الله د نافرمانۍ د کارونو نه وساتم د خپو شکر دا دی زه پې د نافرمانۍ ځایونو ته لا نه شم زه پې د نیکۍ ځایونو ته لاړ شم زه په دې خپو باندې چا په قتل پسې لا نه شم غلا پسې لا نه شم ډاکې پسې لا نه شم ظلم پسې لا نه شم په دې خپو باندې زه هغه ځایونو ته لاړ شم چې زما رب ور باندې راضي کېږي ناراضه کېږي نه دا د خپو شکر دی مال را باندې الله نعمت وکړو مال یې راکړو دولت یې راکړو د مال شکر دا نه دی چې یا الله شکر دی شکر دی شکر دی شکر دی نو دلته خو هم شکر دی شکر دی شکر دی هلته پیسې په نافرمانۍ کې لګوم نو دغه شکر کفر وګرځي بیا دلته لګیا یم واده دی یا الله ستا شکر دی چې دا خوشحالي دې راوسته زما په بچي باندې زما په ژوند کې ما دا خوشحالي ولیده سړی په خپله وایي یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې دا خوشحالي تا په ما راوسته خو هلته خوشحالي چې راله بیا مې ډمې ډمان راوسته باجې مې ولګولې یقین وکړه ستا دا شکر چې دی دا کفر دی شکر نه دی دې وخت کې ستا لپاره شکر دا دی ته سوچ وکړه د علماو سره به الله په څه خوشحالېږي په څه راضي کېږي په څه ناراضه کېږي شکر دا دی په دې وخت کې مونږ د شکر هغه مفهوم غلط زده کړی دی مونږ وایو بس کار څه کې کوې خو بس یا الله شکر دی نو دا خو نه دی شکر که نه ټیک دی دغه شکر دی الحمدلله ووایه خو اول د شکر اولنۍ مرتبه اولنۍ درجه اولنۍ قدم اولنۍ پاټ کې چې الله څه غواړي تا هغه وکړي شکر د نعمت دار دولت یې کړی او د الله په رضا کې استعمال کړه خوشحالي راوستلي و الله پکې خوشحاله کړه تکلیف یې در باندې راوستو په تکلیف کې هم شکر ادا که صبر وکړه دغه شکر دی چغې مه وهه ناشکري مه کوه په دې وخت کې بس پروردګاره یو زه دې لیدلی یم چا سره هم چې میلاو شي هغه درته وایي څنګه وي الحمدلله اوس ښه یم ډېر ښه یم ګزاره مې شوې ده دغسې بس ورځ په ورځ باندې نور هم خرابېږي بس یاره دا دی دا د ناشکرۍ ګورئ د الله نه ګیله کول دا کفر دی بیماري چې در باندې راوستله په دې بیمارۍ کې ډېر لوی یعنی هره بیماري ته وګورئ په ما او تا غټې بیمارۍ نه دي راغلي وړوکې بیمارۍ راشي مثلا زکام دی په تا راغی نو ته که معلوماتو کې دغه کتابونه د طب لیکي په دې زکام سره ته د جزام د مرض نه بچ کېږي تا باندې یعنی هرې وړوکې بیمارۍ سره الله دغسې یو ترتیب جوړ کړی دی چې په هغې سره ته د غټې بیمارۍ نه بچ کېږي وړوکې بیماري راغله بس دا سوچ وکړه زه الله د غټې بیمارۍ نه محفوظ کړی یم ته وګوره یو کس دغسې مو ما لیدلی دی دا د ملا هډوکی مات شوی دی دی په ځای پروت وي واړه بولم په دې ځای کوي لوی بولم په دې ځای کوي خوراک هم ورته بل په خوله کې ورکوي ته شکر وباسه چې الله را باندې دا حالت نه دی راوستی بیماری راغله په دې کې شکر په دې شکر الحمدلله چې د دې نه غټه بیماري په ما نه ده راغلي تکلیف راغی شکر وباسه د دې نه لوی لوی تکلیفونه په خلکو دي چې د هغې نه زه الله محفوظ کړی نو دغه بیماري چې کله پکې تا صبر وکړو الله به ستا د ګناهونو کفاره ګرځوي او دا ګناهونه به ستا د بدن نه په دې سره صفا کېږي دا به خیر ګرځي او که ناشکري پکې وکړو الله دې نه کړي صبر ونه کړو په دې نو بیا دغه الټه وبال وګرځي د انسان دپاره الله دې موږ د هغې نه محفوظ وساتي الله رب الجلال دې موږ تاسو ټول شکرګزار بندګان جوړ کړي واخر دعوانا